د اختر نه دی خوا هر مسجد आवाज کوي چې هغه منځګزاري څه شو چې جمعات کې نه زیدل قربانه پاتې شو ملمانه لاړل ختم شو د جمعات اصلي قربانه 15 کسان او 4 کسان ولاړ د هر جمعات ملمانه راغلی و د میاشتې ملمانه و د میاشتې مسلمانی و د رمضان مسلمانانو ملمانه لاړ کال پس په بیا راځي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه مسجد کې د سحر په مانځه ولاړو دشمن راغې گزارې په وکي په خنجر باندې په چاړه باندې ووهلو ډیر گزارونه په وکړ هغه به هوش د سحر منځ په نیمه کې پاتش امام به هوش شرا پریوت کور ته راوړ داسې ورځ نیمه ورځ تېره شوله عمر رضی الله عنه په هوش کې راغی چې کله په هوش کې راغی نو دی خو په مانځه ولاړو په مانځه کې په ده باندې ګزارونه شوي د ته پته وه چې مونځ په نیمه کې پاتې شي نو ملګرو ته یې ویلی چې الصلات جمع م کړی ده مونځ هم کړی دی که نه م دی کړی ملګرو ورته ویلې امیر المؤمنین موږ مونځ مکمل کړ مونځ هم نه دی پرېښی بل امام هم مخکې که ته را پرېوتلې مونځ شوی دی مونځ هم وکړه تا نه دی کړی موږ مونځ وکړو هغه ورته فرمایي لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة په اسلام کې د هغه چا برخه نشته په اسلام کې حصه نه لري په مسلمانۍ کې د حق نشته چې مونځ پرېږدي وایي دې کلمې ګیره دې پرېږدي د مسلمانۍ نامه دې په ځان ولګئ مؤمن دې ځان ته وایي حجونه دې کوي عمرې دې کوي خو که نارینه و زنانه و او مونځ نه کوو په دې اسلام په دې لویه قلا کې په دې دین کې د برخه نشته دا محرومه شي دته د اسلام نوم نه میلاویږي دته اسلام او د مسلمانۍ نوم نه ورکولی کېږي عبدالله ابن عباس فرمایي من ترک الصلاة فقد کفر منځ که چا پرېغوسته دا به کافر شي شقیق عبدالله ابن شقیق فرمایي كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة صحابه کرامو په عمل پر خودو چاته کافر نه ویلي روجه خواره وي که نه وي روجه خور مسلمان ته چا کافر نه دی ویلی جهاد به نه کوي خو کافر به نشي عمل ته پاتې شي صدقه به نه ورکوي خو کافر به نشي عمل ته پاتې شي زنا به وکړي کافر به نشي ګناه ته وشو ګناهګار به شي صحابه کرامو چې بچا عمل پرېښوسته کافر به ورته نه الا الصلاة یو عملو چې صحابه کرامو به هغه عمل چا پرېښوسته صحابه به ورته کافر ویل چې هغه مونځ دی روجه خور مسلمان ته کافر نه ویلی خو بالمازه مسلمان ته کافر ویلی دا کافر دی د دې د وجه نه د امت د ټولو علماو فیصله دا ده هغه مسلمان چې مونځ نه کوي دا کافر دی د الله نبی علیه السلام ته کافر ویلی اوس د دې کافر علاج به صحیح سزا به صحیح حکم به صحیح
د اسلام دو امامان، امام مالک امام شافعی رحمهم الله فرمائی یقتل حدا، کله چې کوم مسلمان منځ نه کو د ده بله سزا نشته، یقتلو صرف او صرف به دی ووجلی شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمائی یحبسو، جیل کې به بند کو، یا به توبه وباسي او یا به عمر قیدی په جیل کې به بند پروت. هغه مسلمان څنګه مسلمان دی چې مونځ نه کوي؟ مسلمانی څنګه مسلمانی ده چې مونځ نه کوي؟ مسلمان په څه باندې دی چې مونځ نه کوي؟ د امت د منځونو حال وګوره، د امت د منځګزارو حال وګوره. د اختر نه دی خوا هر مسجد आवाज کوي چې هغه منځګزاري څه شو چې جمعات کې نه زیدل، قربانه پاتې شو، ملمانه لاړل، ختم شو. د جمعات اصلي قربانه 5 کسان او 4 کسان ولاړ د هر جمعات. ملمانه راغلی و، د میاشتې ملمانه و، د میاشتې مسلمانی و، د رمضان مسلمانانو ملمانه لاړ، کال پس په بیا راځي. دا څنګه مسلمانان دي؟ ولې دا مونځ صرف په رمضان کې فرض دی؟ تراوله خلک په منډو را روان دي. تراوی نفلی عبادت، که تراوی دی ونه کړلی روجه دی صحیح ده خو اجر ده نه پاتې شه، او که مونځ دی ونه که ټول اعمال دی تباه شو. حیران منګه په دې باندې یو چې دا مساجد ډکو، خلک را روانو، په مسجدونو کې ځای نه و، دا مسلمانان لاړل چرته؟ دا منځونه دوی چرته کوي اوس؟